بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد ور سره زیم الله نور وزیر کتونکو نن به د اراکین سېنات ور سره د امو خلکو سره خبرې کوو چې د دوی کال 2023 څنګه تیر شو او د کال 2023 داسې یو خبره چې دوی ته ټول عمر یاد وي هغه که د مونږ سره هم شیر کی دا پوښتنه به هم د دوی نه کوو او دنه علاوه کال 2023 کې د ملک د بهترۍ لپاره څه اقدامات چتول پکار دي او د سره سره چې کوم کال 2023 کې د معیشت د بهترۍ ورسره د منګایي د کنټرول کولو او د دهشتګردۍ په حواله سره د څه اقداماتو د وچتولو ضرورت دی په دې مختلفو سیزونو به د اراکین سېنات ورسره د امو خلکو سره خبرې کوو. راځئ د مونږ سره اوسئ. کال 2023 چې کوم کالو هغه څنګه تیر شو څنګه مطلب اونچ نیچ پکې راغله ښه نو بس لکه که تاسو سیاسي ماحول وای نو سیاسي ماحول خو تاسو لیدئ لکه پاکستان زموږ د ملک چې کوم دی دا خو داسې پیچیدګو نه تیر شو او هغه به زه پرېږدم چې زما جماعت چې کوم دی هغې سره کم زیاتې وشو په دې ملک کې او په څه طریقې سره زموږ حکومت لاړو د هغې نه مخکې زه وایم چې دا اوس د حکومتونو دغه خبره نه ده زموږ د ملک په یو داسې مسلو کې انخته دی چې مونږ ټولو له پکار چې دې باره کې سوچ وکړو بار بار او دا صرف یو سیاسي بیان نه زه وایم چې دې باندې یو عملي دغه پکار دی ایکشن پکار دی او دا اوس دې وخت کې چې کوم حالات روان دي نو مونږ زما خو خپل دا خیال دی چې جمهوریت چې کوم دی نو هغه د دې ملک لپاره دې وخت کې ټولو نه غټ ضرورت دی چې دا الیکشن وشي په خیر خیریت سره وشي او ان شاء الله تعالی چې صاف شفاف وشي دا زمونږ بس یو خواهش دی. بالکل مونږ د دا څه زما بالکل دا زه به دا نه وایم چې زه د یو سیاسي او عوامي بیان دی ورکړم چې خامخا د پی ټي آی حکومت راشي چې د هر چا حکومت راغی. انتخابات صاف او شفاف پکار دي. د کال 2023 داسې یو خبره چې ټول عمر درته یاد وي نو که مونږ سره یې هم شیر کړئ. بس ګوره جي خبره خو دا ده چې داسې کال تیر شوی دی چې انسان ته ډېرې خبرې یاد دي که نه خو زه به وایم چې زمونږ په دې ملک باندې چې دا کم حالات تیر شو نو پکار دی چې زمونږ د عوام او مونږ دا یاد وساتو ځکه که مونږ دا حالات امیر کو نو مونږ مخکې د دې ملک باره کې سوچ نشو کولی. ډېره مهرباني. 2023 دپاره څه پلانینګ کول پکار دي د ترقۍ په حواله سره؟ بس ګوره جي دې کې خو څنګه چې ما تاسو ته دې نه مخکې خبره وکړه اخو د هر جماعت د هر پارټۍ د هر پارلمنټیرین د هر انسان به یو خپل سوچ د هر د پاکستان چې کم ځای مغه ناست نو هغه به یو خپل سوچ خو زه دا وایم چې بنیادي چې زموږ د ملک دپاره څه پکار دي نو هغه بیا هغه خبره صاف شفاف الیکشن انتخابات پکار دي او زموږ د ملک کې چې کم دی نو د انصاف پکار دی که نه انصاف 2023 کې به د ستاسو په خیال باندې معیشت بهتر شي او منګایي به کنټرول شي؟ ګورئ جي چې دنیا کې دې وخت کم پوزیشن دی نو د ډېرو ملکونو دپاره دا ګرانه ده چې ځکه چې دا یوکرین او بیا فلسطین والا مسله چې کومه دا جنګونه روان دي د هغې د وجې تیل او نور څیزونه چې څونه هم دي د دې نه علاوه د کلایمټ چینج چې کومه مسله ده دا د تاسو وګورئ زموږ په دې ملک کې دا د بارانونه نشته دې وخت کې نو ډېر غټ نقصان دی زموږ فصل ته نو دا ټول حالات داسې دي خو د دې به الې مونږ جنګ کولی شو د دې د خپل ملک دپاره چې مونږ کینو او د ملک دپاره په یو ځای څه سوچ وکړو نو دا به الې دا مسلې حل کړي. ما ته خو به دا یادېږي چې په دې ملک سره ډېر زیات ناانصافي شوې ده په دې یو کال کې دومره ناانصافي چې په پیپلز پارټۍ کا په مجیب الرحمان سره چې کم زیاتې شوی و چې نواز شریف سره چې کم دا ټول یو ځای کا هغې نه زیات ناانصافي پاکستان تحریک انصاف سره په یو کال کې شوی دی. دویم خبره مونږ همیشه دا ویو چې ډکټیټر چې کم راځي چې کم ډکټیټر راځي هغه د آئین خلاف ورزي کوي. په دې تیر شوی کال کې مارچ کې د آئین خلاف ورزي شوی دی تر اوسه پورې کیږي لومبی په 2 صوبو کې شوی اوس په 2 صوبو کې ورسره 4 واړو صوبو کې ورسره سنټر کې دا تھرو آؤٹ د آئین خلاف ورزي کیږي. دا چې کوم په دې وخت کې حکومت دی دا ټول غیر اخلاقی غیر قانوني غیر آئینی دی. د کال 2023 داسې یو خبره چې ټول عمر درته یاد وي هغه که مونږ سره هم شیر کړئ. ظلم ناانصافي
نور صدی دینا زیات سکی دی شی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چے دا کفر نظام چلے دے شی دا ظلم نظام نشی چلے دے امک کا نظام دے سنگا با چلی گی تم ماتویا چے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویلے دے نو تاسو سنگا ویلے شی چے دا نظام با او چلی گی اچ چرے با نہ چلی گی 2024 کې بعد ستاسو په خیال باندې پاکستان څنګه وي؟ دا ډیپینډ کوي په تاسو باندې په عوام باندې چې تاسو څنګه غواړئ چې پاکستان څنګه وچلیږي چې تاسو غواړئ همدغه شانتې دا تو دروغجن دا ټول غله پکې راشي نو بیا هغې ته ووټ ورکړئ چې تاسو غواړئ چې هغې نه راځي او یو ښه حکومت یو مکه شانتې چې جی ډي بي گروت او ایون ډیورنګ زه هغې ټولو نه تاسو ته پته دی تقریباً 90 لاکھ کسانو 90 لاکھ انڈیویجولز آگیو په هیلث کارت باندې بینیفټ اغشته دي 90 لاکھ کسان په درې کالو کې ډېر زیات تعداد دی خو افسوس چې اوس هغه شانتې غم نه ورته ملاوي اوس چې تاسو غواړئ همدغه دروغجن راشي اوس تاسو پیسې ووهي نو بیا هغوی ته ووټ ورکړئ چې تاسو غواړئ چې طریق انصاف راشي واپس او دا ستاسو هیلث کارت او دا ټول څیزونه دې ځای کې هغه غریبانان به په سړک باندې اوده کېده هغې لپاره ځای جوړ کړی چې خوراک به ورله نه و هغې له خوراک لپاره کړی چې تاسو دا غواړئ نو بیا طریق انصاف چې څوک هم کینډیډیټ دی چې ورسره نشان ای او که نه ووټ به هغې ته ورکوئ په کال 2023 کې د ستاسو په خیال باندې د پاکستان معیشت یا ترقی ممکن ده؟ دا د را روان کار کې جی دا اوس چې کوم نوی کال دی په دې کې به ستاسو په خیال باندې د هر څه بهتر شي؟ وګورئ چې تاسو هم دا پی ډي ایم والا کسان راغواړئ که نه دیو خو هر څه وکړو نه دیو خو د دې بیخ ویسته نو تاسو ته پکار چې دیو نه ښایي هغه پاکستان طریق انصاف چې کم ګورنمنټ و هغې کم ځای ته هغه وکړو کته نه تقریباً 3.5 چې کم شوی هغه کووډ د وجه نه هغه 6.1 ته ورسول ٹھیک شو هایسٹ ایکسپورٹ هایسٹ ټیکسټایل highest growth in agriculture, highest large scale industry په 12 کالو کې په 20 کالو کې په 15 کالو کې دین زیات گروتھ نه شوی تر اوسه پورې. السلام علیکم، میرا نام عدنان گیلانی ہے اور بیسیکلی میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہوں. جی 2023 کیسا گزرا؟ سر بطور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں دیکھوں تو میرا 2023 بہت اچھا رہا ہے کیونکہ میں نے انسانیت کی خدمت کے لیے کوشش کی ہے. ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے لیے کام کیا جائے. لیکن بطور سیاسی کارکن دیکھا جائے تو 2023 میرے لیے اور اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت ہی بدترین سال رہا ہے. جی سال 2023 کی ایسی بات جو کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی اگر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. سر 2023 کی بہت سی ایسی یادیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی، ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے خطرناک بات جو اس ملک کا عظیم رہنما ہے اس پہ ظلم و ستم ڈالے گئے ہیں، جو اس ملک کا فادر سمجھا جائے، کیونکہ اوبیسلی قوم کو پالنے والا ایک باپ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، ان کے لیے جو ان کے ساتھ جو کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا اور قوم کے ساتھ کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایسا سال ہے سر یہ آپ کی مائیں بہنیں، آپ کی گھر، آپ کی چار دیواری، آپ کا کچھ بھی سیف نہیں رہا اس سال میں. تو اس وجہ سے میرے لیے بہت مایوس کن رہا ہے. اور اس کی سب سے گھٹیا دن جو ایک پلان کے تحت بنایا گیا تھا 9 مئی، تو بہت گھٹیا دن رہا تھا. یہ بہت میرے لیے بہت بہترین دن رہا ہے. جی سال 2024 کے حوالے سے ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کن اقداماتوں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سر سال 2024 کے لیے یہی کہوں گا میں کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا کیا نام ہے اس کا جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے، سب سے پہلے ہونے چاہیے یہ چیز پوائنٹ، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ فیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل جو حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بیسک چیز یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں 2023 میں عوام کے مسائل، خاص کر مہنگائی کی وجہ سے عوام نے بہت مشکلاتیں برداشت کی، پھر معیشت آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے خیال میں 2024 میں ان سب کچھ پہ کنٹرول ہو جائے گا؟ مطلب سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2024 میں بنیادی طور پہ اوبیسلی سسٹم ہوتا ہے چلانے کے لیے، اگر انتخابات صحیح فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، پھر مسلط کیا گیا ٹولہ کوئی اٹھا کے، جیسے کوشش کی جا رہی ہے ابھی ایک لاڈلے بنائے جا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے جو ہے نا ڈالنے کی کوشش کی جائے، یہ سچویشن ہوا تو میں کہتا ہوں 2023 کے اگر آنے والے کئی سال سسٹم حالات بہتر نہیں ہوئے. اگر آپ عوامی رائے کے حساب سے، آپ عوام کے مطابق، عوام کی جو ہے نا منشا سے ایک ٹیم لے کے آئیں گے، میرا امید ہے پوری انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہتری ہو جائے گا 2024 میں، بہتری کے ٹریک پہ چڑھ جائیں گے ہم لوگ. سال 2024 2023 سے مختلف ہوگا؟
ہاں مختلف تو ہوگا اوبیسلی، کیونکہ اس میں الیکشن بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ حساب سے بھی کافی مختلف ہوگا، اور وہ بھی سرچ اوپین میں چل رہا ہے کہ الیکشن ہے بھی یا نہیں ہے، ابھی بھی کوئی بھی بندہ اس طرح 100% نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، سو بٹ اس معاملے میں کافی سے اینگل میں نا بہتر ہوگا، تو امید ہے 2023 کی طرح وہ غم کا سال نہیں رہے گا، ہمارے لیے تو غم کا ہی سال ہے 2023 جی۔ 2024 میں یا ابھی جو انتخابات ہیں ملک بھر میں جلد از جلد ہونے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے؟ جی سر، ملک کی بہتری کے لیے جلد از جلد اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، دیٹس اٹ۔ میرے خیال میں سال 2023 جو تھا انتہائی سخت سال تھا، خاص کر پی ٹی آئی کے لیے، ہم نے بڑے فائٹ کر کے گزارا، اور اگر یہ کہا جائے تو میرے خیال میں صحیح ہوگا کہ 2023 کا جو ہیرو ہے وہ خان صاحب ہے، کیونکہ جس طرح اس نے فائٹ کیا ہو۔ سال 2023 کی ایسی بات جو کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ کیا کیا بات ہوں گے وہ ہم یاد رکھیں گے۔ 2023 پورا یہ جو 12 مہینہ ہے وہ سارے جو ہے ہمارے لیے ایک انہونی، ایک یاد رکھنے والی وہ ہے سال رہے گا۔ کیا کہیں گی 2024 کے حوالے سے ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کیا آپ پر امید ہے کہ ملک 2024 میں ترقی کرے گا؟ یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے؟ جہاں تک 2024 کے ہے کہ اللہ سے اچھی کی امید رکھنے چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہر برے وقت کے بعد ایک اچھے دن بھی آتے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں 2024 جو ہے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھا سال ثابت ہوگا۔ 24 2023 سے مختلف ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، جو جہاں تک میں یہ سیاسی ماحول دیکھ رہی ہوں یہ جو ہے 2023 سے بھی مجھے بدتر لگ رہا ہے، جس طرح یہ جو ہو رہا ہے۔ سال 2024 میں عوام کے مسائل، خاص کر مہنگائی کی وجہ سے عوام جتنی مشکل میں ہے، اور پھر معیشت بھی آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی بھی آپ کے سامنے ہے، سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آنے والے دنوں میں، یا عام انتخابات کے بعد صاف اور شفاف انتخابات ملک کے لیے کتنا ضروری سمجھتی آپ؟ دیکھیں جی، ہم پہلے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے نا، یہی مہنگائی اور یہی جو دہشت گردی کے ملک زد میں ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ جب تک ملک میں استحکام نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، تو یہی تو نقصان ملک کو پہنچتا رہے گا۔ سال 2023 ہمارے ملک کے لیے بہت ہی مشکل گزرا، کیونکہ مسئلہ ایک تو سیاسی ہلچل تھی، اور پارلیمنٹس جو ہے انہوں نے اپنے جو فرائض تھے پورے نہیں کیے، ہڑدڑ تھی، گرفتاریاں تھیں، اور فائنینشل بڑے مسائل تھے، تو یہ جب تک یہ فائنینشیل مسائل حل نہیں ہوں گے، اور جو پارٹیوں میں جو اتنا دوری ہے آپس میں جب یہ قریب نہیں آئیں گے، تو یہ مشکلات آئندہ سال بھی رہیں گے۔ ملک کی بہتری کے حوالے سے اور خاص کر سال 2023 کی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ 2023 کی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں 2023 میں جو ہماری پارلیمنٹس تھا اس میں ایک حکومت گیا اور دوسرا آیا عدم اعتماد کے نتیجے میں، جس میں کوئی استحکام نہیں تھا، سیاسی استحکام۔ جب سیاسی استحکام نہ ہو تو معاشی استحکام بھی پرسپیرٹی نہیں آ سکتی ملک میں، اور بڑے مالی کرائسس تھے جو مجھے جہاں تک میری سمجھ میں، اور اس کا کوئی حل اب تک تو نظر نہیں آتا۔ 2024 میں ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ 2024 کے لیے یہ امید چلی ہے کہ ایک تو جو ماضی 2018 کا الیکشن تھا، فروری 2024 کو الیکشن ہونے کو ہیں، خدا کرے وہ جو خدشات تھے، شکوک و شبہات تھے، جو کہ بڑی جتنی جماعتیں کہتے ہیں الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے ہیں، تو سب سے بڑی یہ ہو کہ الیکشن جو ہے آنے والا جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ الیکشن میں تو ایک جماعت کو میدان دی گئی ہے اور دوسرا پابند سلاسل۔ کیا آپ کے خیال میں 2024 میں ملک کی معیشت میں بہتری، مہنگائی میں کمی اور پھر دہشت گردی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں بہتری آ جائے گی؟ مجھے چندہ امید نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہتری کے لیے
पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है अमन व अमान का मसला है। इस वक्त अमन व अमान जो ये 1-2 महीने बल्कि साल छोड़ें, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और ख़ुसूसन पाकिस्तान और अमूमन बलूचिस्तान और KPK में, पश्तूनख्वा में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं अमन व अमान के। जब तक अमन व अमान ना हो तो उसमें फिर डेवलप नहीं होगी, जब तक अमन व अमान ना हो सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा है कि इस मुल्क में खुदा करे कि इलेक्शन हो, फिर अमन हो, फिर दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। ख़ुसूसन फिर मैं इसे दोहराता हूँ, जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये हमारे करीबी ममालिक में, वो दूर की आप छोड़ दें, ज़्यादा फ़ायदा आपको जो हमसाया दे सकता है कोई दूर का मुल्क या नहीं दे सकता। मेरी उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और अमन अमान हो। तमाम कौमें जो इस वक्त यहाँ रहती हैं उनके शांति हो। और एक रिक्वेस्ट भी करना मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के जो हमारे ख़ुसूसन मैं ख़ुसूसी तौर पर बात करना चाहता हूँ, जो मिसिंग पर्सन का केस है, जो हमारे ख़वातीन प्रेस क्लब के सामने हैं, कोर्ट का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इंतज़ामिया पुलिस किसी किस्म की कोई उन्हें मुदाखलत न हो। उनको कोई अगर हमारे इस्लामाबाद से कोई दर्द दिल रखने वाला कोई अगर कंबल ले आए, कोई अगर खाना ले आए, कोई उनकी अश्कशुई करे, उनको इजाज़त दें ताकि ये तासुर न हो कि इस्लामाबाद जो है सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए है। क्योंकि इस्लामाबाद की जो तरक्की है, इस्लामाबाद की जो डेवलपमेंट है, वो इस्लामाबाद का जो कैपिटल है वो चारों सूबों का मुश्तमिल कैपिटल है। किसी मखसूस अशराफिया क्लास का इस्लामाबाद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सबको हक बनता है एहतजाज करने का। 2024 में जो ख़ासकर मिसिंग पर्सनस का मामला है उसको मतलब तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अब तो किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, किसी एक ख़ानदान का मसला नहीं है, अब किसी सूबे बलूचिस्तान का भी मसला नहीं है। अब ये पश्तूनख्वा से लेकर पूरे मुल्क का मसला बन गया। आप देख रहे हैं ये बड़े गंभीर इशू है। तो इसमें मेरी राय है बल्कि कि इसमें आने वाला जो इलेक्शन होगा, जो पार्लियामेंट आएगी, पहली फुर्सत में जितने भी मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि जो कौमी मसले पे सब मिल के बैठ के कोई रास्ता, कोई हल, कोई सलूशन ढूंढना होगा। ये जो हम कहते हैं कि मारने से या उनको तकलीफ पहुंचाने से कोई भी कौम जो है ख़त्म नहीं होती, बल्कि कौमों को जो है साथ रखना चाहिए। साथ रखने के लिए ये उनको एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी हैं। बाइज़्ज़त शहरी कैसे? आपके इस्लामाबाद के जितने लोगों के हकूक़ हैं, पंजाब के जितने हकूक़ हैं, इसी तरह बलूचिस्तान KPK दूसरों का हकूक़ बराबर हैं। किसी किस्म की इम्तियाज़ नहीं होने चाहिए, सलूक सबके साथ यकसा होनी चाहिए। साल 2023 कैसा गुजरा आपके ख्याल में? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे बेटों का, बेटियों का तो बहुत खूबसूरत साल गुजरा। 2023 माशाल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह 2023 में मेरे वो बेटे और बेटियां जो 14 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने FSC के एग्ज़ाम में माशाल्लाह सब ने A+ नंबर लिए और बहुत सारे मेरे बेटे मेडिकल कॉलेजेस में, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, नस्ट में दाखिल हुए। और अल्लाह का बड़ा करम है कि 2023 में हमने पाकिस्तान स्वीट होम के ज़ेरे तमाम एक हॉस्पिटल का भी, चैरिटी हॉस्पिटल का भी एहतमाम किया, शुरू कर रहे हैं हम। और इंशाअल्लाह एक फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर डेड बॉडीज़, वो भी एक पाकिस्तान स्वीट होम का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत रहा और 2024 भी इंशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत साल होगा। यतीम बच्चों के हवाले से माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त इक़दामात उठा रहे हैं, उनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो 2023 की ऐसी बात जो कि आपको हमेशा याद रहेगी
हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए जी 2023 में मेरे माशाल्लाह सारे के सारे बेटे A+ नंबर लेके पास हुए FSC में राउंड अबाउट 79, और वो सारे के सारे बड़े अच्छे लेवल पे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए, और मैं समझता हूँ मेरे लिए तो अब सब कुछ मेरे बेटे और बेटियाँ पाकिस्तान स्वीटों में, तो यकीनन मेरा तो बहुत अच्छा साल रहा 2023। 2024 के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए जी 2024 भी इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत साल है। मेरे बेटे जो हैं, जो मेरी टीम है पाकिस्तान स्वीट होम की, मेरे डोनर्स, मेरे वॉलंटियर्स, हमने ये तय किया है कि 2023 भी हम छोटे बच्चों का साल मनाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास करके जो न्यू बेबीज़, उनके लिए हम फूड का प्रोजेक्ट, उनके लिए दूध का प्रोजेक्ट शुरू करें पाकिस्तान स्वीट होम में। 2000 मेरा तो खैर ज़िंदगी इन बच्चों के लिए, लेकिन 2024 हम छोटे बेबीज़ का साल मना रहे हैं, ताकि उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भी कफ़ालत कर सकें। 70-80% की मार्क्स आपने बात की, वो भी यतीम बच्चों ने इतने मार्क्स लिए हैं, तो वो यतीम बच्चे जो मतलब ज़ाया हो रहे हैं, या उनको मतलब इस तरह का एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए जी मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हम पाकिस्तान के अंदर हैं, हमें कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए। और दुनिया के अंदर जो खुश रहने का फार्मूला है, वो हमेशा आप हेल्थ और वेल्थ में अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देखें, और फिर जो हकीकी सुकून है, जो अल्लाह ताला ने रात रखी है, जो हकीकी सुकून रखा हुआ है, वो कल्ब सुकून में रखा हुआ है। और कल्ब सुकून अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत में रखा हुआ है। तो मेरी तो अपील है कि 2024 का साल जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत का साल मनाया जाए। सियासत के हवाले से आपने बात की कि बात नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल छोटा सा ये है कि मईशत आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, और फिर यतीम बच्चे आपके पास जितने भी है, मतलब उनके अखराजात, और फिर एक दहशतगर्दी का भी मुल्क में लहर है, तो क्या 2024 में ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, सब कुछ में मतलब बेहतरी आ जाएगी? देखिए जी ये बेहतरी उस वक्त आ सकती है कि जब हम सब मिल के एज ए पाकिस्तानी सोचें, जो हमारा रोल है, अपने अपने रोल के अंदर रहते हुए, चाहे हम पार्लियामेंट के अंदर हैं तो पार्लियामेंट का रोल, अगर हम वकला हैं तो वकला का रोल, अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का रोल, अगर मज़दूर हैं तो मज़दूर का रोल, अगर किसान हैं तो किसान का रोल, अगर स्टूडेंट तो स्टूडेंट का रोल अदा करें। अगर हम अपने अपने रोल के अंदर रह के ये तहिया कर लें कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, और मैं कहता हूँ कि जितने अच्छे लोग पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन बैड लक ये है कि हमारी जो प्रमोशन होती है वो 10-12% जो बुरे लोग होते हैं, जो बुराई होती है, उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन मेरी अपील है बिलखुसूस हमारे यंगस्टर से कि आपने 2024 में कोशिश करनी है कि जो 90% लोग अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम है, जिनकी वजह से ये सब कुछ रोशन है, आपने उनको प्रमोट करना है, और 10% लोगों का पीछा आपने छोड़ देना है। आपने रूल की बात की, सबसे बड़ी बात ही रूल ही की है। अगर हर बंदा अपना रूल अदा करे तो मेरे ख्याल में उसी दिन से मुल्क की तरक्की भी शुरू हो जाएगी। देखिए असल तो मसला ही है अपने रोल का है कि जो हमारा रोल है वो सारे, अगर हम अपनी अपनी स्टेज पे, जैसे आप साफ़ी हैं, आप मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, तो आप अगर अपना रोल अदा करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर का, इंजीनियर का या पार्लियामेंटेरियन का रोल अदा करेंगे तो शायद इतना बेहतर अदा ना कर सकें। तो मेरी तो ये राय, रूल की भी मतलब जो आपने बात की बहुत बड़ी बात है। तो वैसे तो मैं समझता हूँ अगर सारे के सारे हम अपने अपने स्टेज पे आ जाएं, अपने अपने रोल पे आ जाएं कि किसने अपना रोल क्या अदा करना है, तो पाकिस्तान से अच्छा और ख़ूबसूरत मुल्क तो कोई नहीं है। मैंने तो यही सीखा है, यही देखा है जब से पाकिस्तान के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और ख़ासकर जब से मैंने चैरिटी का काम शुरू किया पाकिस्तान में, तो यकीन करें कि मैंने एक ब्लड बैंक बनाया हुआ है। तो मैं चांद रात में मैंने सदर, जो मेरा कभी पुराना हलका था, अब तो मेरा हलका पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान, कश्मीर, GB, जहाँ ये डिज़र्विंग लोग हैं, और यकीन करें कि चांद रात को हमने वहाँ पे कैंप लगाया, और तकरीबन 200 बोतल ब्लड की उन बच्चों ने दी वहाँ पे। तो इससे अच्छी कौम कौन सी हो सकती है कि सुबह ईद है, उनको ये भी नहीं पता कि उनका ब्लड लगना किसको है। तो अगर इतने अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो यकीनन पाकिस्तान बहुत अच्छा है। सिर्फ हमें अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तो सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और मायूसी से निकलना पड़ेगा बाहर। खान काल 2023 स्तासु पख्याल बांधे संगे तेर शो बस दाव डेर घट सियासी बहरान दे के और 9 मई डेर घटा वाक़या वशवला दे के दा 9 पकार दा के दल मंग दते डेर घट मजम्मत को और पाक फौज
دینو پاکستان دی نو منګي او دغه سیالات دي نو موږ غواړو چې دا 2024 الیکشن وشي او دې کې یو سلیکټډ حکومت راشي او د پاکستان دپاره سوچ وکړي او د پاکستان کومه چې ناندې طبقه ده هغو دپاره څه وکړي هغو دپاره اواز اوچت کړي د هغې دپاره کردار هم ادا کول پکار دي د 2023 داسې یو خبره چې تاسو ته ټول عمر به یاد وي چې تېره شوې وي د ستاسو مخامخ هغه د موږ سره هم شیر کړئ هغه دوه دغه دي یو خو د 9 مۍ واقعه چې شوې وه دا ډېره افسوسناک واقعه وه دا نه وه پکار او د ده چې کوم اصل مجرمان دي هغه نیول پکار دي او بل دا چې یو دونه غټ لیډر او دونه غټ د عوام مهندی هغه داسې نیول او جیل ته تلل او بیا پې څه کیس پې هم ثابت نشي نو دا ډېر ناحقه داسې یو لیډر سره شوې ده دا آینده دپاره داسې لیډرانو سره کوم چې فیوچر لیډران دي هغو سره داسې نه دي پکار چې داسې واقعات وشي 2024 په حواله سره د ملک د بهترۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي دې کې خو یو زموږ ایجوکیشن ډېره غټه معامله ده او بل کم ناندې طبقه ده غریبانانو هغو دپاره څوک اواز نه اوچتوي لکه زموږ پښتنو فاټا طرف ته کے پی کے طرف ته بلوچستان طرف ته دیو دپاره یو داسې لیډر پکار دی چې د دیو کم حقیقي بنیادی مسایل دي هغه دلته پیش کړي اور واوري سال 2023 آپ کے خیال میں کیسا گزرا الحمدللہ مسائل تو تقریباً سبھی سالوں میں ہوتے ہیں اور مسائل جو ہیں وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں مسائل تو ہوتے ہیں انسان کی لمحہ بلمحہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں ہمارے احباب ہمارے فیملی ممبرز اور ہمارے سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ تمام صحت یاب ہیں ٹھیک ہیں تو الحمدللہ اچھا گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے 2023 کی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں سال 2023 کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کو جوائن کیا اور پھر الحمدللہ ایز اے اسپیکر سلیکٹ ہوئی ہوں 2024 سے کیا امیدیں ہیں ملک کی بہتری کے حوالے سے کیا مطلب پلاننگ کیا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے آگے آپ کی انشاءاللہ میں تقریباً پچھلے 3-4 سال سے سوشل ورک کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کر رہی تھی تو بہت مشکل تھا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کو بھی کنٹینیو کرنا لیکن میں نے کیا اپنے جو فری ٹائم تھا اس میں اس کو کنزیوم کرنے کی کوشش کی تو ابھی چونکہ میں اسٹڈی سے فری ہو چکی ہوں تو 2024 میں میری کوشش ہے کہ میرا جتنا بھی فری ٹائم ہوگا یا میرا جتنا بھی ٹوٹل ٹائم ہوگا وہ انشاءاللہ میں سوشل کاز کے لیے وقف کروں گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے لیے کام کروں کیا آپ کے خیال میں 2024 میں ملک بھر میں عام انتخابات کے بعد معیشت میں بہتری مہنگائی میں کمی اور پھر جو مطلب باقی مسائل ہے عوام جتنا مطلب پریشان ہے دہشت گردی کی بھی مطلب ایک لپیٹ ہے تو کیا آپ کے خیال میں سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا مطلب ان سب کچھ میں بہتری آ جائے گی دیکھیں بہتری انتخابات ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گی بہتری تب آئے گی یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے انتخابات ہوں گے ہمارا وزیر اعظم بن جائے گا تو بہتری آ جائے گی یہ سفر اوپر سے نیچے تک کا نہیں ہے نیچے سے اوپر تک کا ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو ہمارے لیے بہتری ہو سکتی ہے کوئی وزیر اعظم آنے سے یا کوئی حکومت آنے سے ہمیں بہتری نہیں آ سکتی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو جب ہمارا اپنا آپ ٹھیک ہوگا ہماری سلیکشن اچھی ہوگی تو دن بہتری آئے گی سال 2024 کے حوالے سے ملک کی بہتری کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان چلیں نہیں بھی ہے کوئی تو
سب سے پہلے ہم انسان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے. ہماری جو بھی گولز ہیں, جو بھی ہمارے خواب ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے یہ بننا ہے, تو سب سے پہلے جو بھی بنیں گے آپ وہ سیکنڈ آپشن ہے, لیکن آپ کو فرسٹ آپشن جو یہ ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے انسان. کال 2023 کو د عوامو طرف نه ګورو خو موږ په خپله باندې عوام یو. نو 2023 خلکو پوه شوي نه دي چې دا کال څنګه تیر شو, ځکه چې زمونږ معیشت داسې و چې زمونږ د هر سړی په خپل ځای باندې چپ کړی دی, نه د اواز د ایستو دي, نه د چغې د والو دي, نه د اسم نه دي. دومره ګراني راغلی ده په 2023 کې چې اخوا دېخوا ډیولپمنټ, ایجوکیشن, هسپتال دې ته چاړو خیال شته نه. نور حکومتونو کې به دا و چې لږه هغه زمونږ وایي که نه پښتو کې مړه خېټه فارسي وایي, نو چې دا یي که نه خېټه مړی, نو بیا خلک د سکول او هسپتال او د روډ دا سوچونه کوي د ایرپورټونو. نو زمونږ سره خو هغه لاول خو زمونږ خپل سیسټم خراب دی, نو بیا موږ ترقیاتي کارونو ته سوچ کوو. ترقیاتي کار تیر شوي 4-5 کاله کې بالکل نه دی شوی. څه میګا پروجیکټ کو ستاسو مخې ته یي, نو ما مخې ته خیال نه راځي. مختلف کمیټو ممبر یم او خلکو ته 2 وخته روټۍ هم ډېره مشکله ملاویږي. د کال 2023 داسې یو خبره چې تاسو ته ټول عمر یاد وي, هغه که موږ سره هم شریک کړئ. د کال 2023 کې د ګراني نه علاوه هېڅ ماته یاد نه دي. مهرباني. د نه علاوه چې کوم کال 2023 دی هغه به څنګه وي؟ تاسو مطلب 23 چې کوم دی هغې دپاره تاسو څه نظر لرئ چې هغه کې به د ملک چې کوم حالات دي هغه به بهتر شي؟ زه کو تاسو خپل خیالات ووایم که نه, نو زما لکه مورال ډېر زیات ډاون شوی دی. مورال ډاون زما په دې باندې دی چې دا کمې پارټیانې دلته را روانې دي او دا غټې غټې پارټیانې دي, خاص کر مسلم لیگ, پیپلز پارټي, پی ټي آی, لکه چې کوم مین سټریم د نیشنل لیول پارټیانې چې نورې پارټیانې, د یو پارټي په منشور کې د دهشتګردۍ خلاف څه نشته, د یو پارټي په منشور کې د معیشت د ټیکېدو څه نشته, د یو ګورنمنټ د یو پارټي په منشور کې د ګډ ګورننس یا د ګورنمنټ سیسټم بیوروکراسي ټیکېدو دپاره څه نشته. نو موږ به څه توقع وکړو چې د دې نه به ښه شي, چې موږ بغیر سوچ سمجې. او د عوامو ته دې زما سلامي چې هغه هم دغه شان د خلک رالیږي چې هغه ته دلته د پارلیمنټ د ټولز پته نه وي چې دلته ریزولوشن څه ته وایي. دلته ریزولوشن پاس شي, دغه پارلیمنټ وایي پاس کو, که نه. نو داسې خلک موږ هم رالیږو چې څنګه د هغوی او د پارټیانو منشور بالکل خالی دی. کوم کال 2023 تیر شو هغه شانتې به 2024 هم تیریږي؟ زما خیال هغه نه به بدتر تیر شي, بدتر به وي, ځکه چې را روان وخت داسې ښکاري چې یو پارټي خو اکثریت نشي راتلی, ځکه چې هر یو چغې وایي نو څه خو به داسې وي چې چغې وایي چې هر یو وایي چې لیول دغه پلینګ فیلډ نشته دی, که نه. نو هغې پته نشته څه ته لیول پلینګ فیلډ وایي چې بس ایسته پې هر څه ټیک ټاک شي او بس راځي سي د پارلیمنټ ته. معیشت هم الریډي ډېر زیات خراب دی, مهنګایي هم ډېره زیاته ده, خلک د مهنګایي د وجې نه ډېر پریشان هم دي. او اصل چې کومه مسله ده هغه دهشتګردي ده. نو په کال 2023 کې به په دې ټولو څیزونو باندې خاص کر دهشتګردي باندې څه کنټرول مطلب راوړلی شي؟ زما خپل خیال دا دی چې دهشتګردي او معاشي دغه چې دی د دواړه یو بل سره تړلي دي, چې زمونږ معاشي پوزیشن د دې نه نور خرابېږي, زمونږ د سیکیورټي سیسټم چې دی هغه هم خرابېږي, ځکه چې زمونږ اوس تاسو که ګورئ فاټا ته ګورئ که نه, هلته پولیس سره څه دي. پرون زمونږ بریفینګ و, هغوی په د 2018 نه 200 پورې د پولیس والا سکروټني نه ده کړې چې دا سړی شته, دا روغ دی, دا طالب دی, دا غل دی, ډاکو دی. 200 پورې زما خیال چې 1200-1300 کسانو سکروټني لا نه شوی. نو زمونږ سیسټم دغه شان دی, ځکه چې د دوی سره پیسې نشته, ګاډیو سره نشته, کمیونیکیشن سیسټم لکه وایرلس سیټس, ایون اسلاغې د خپل کورونو نه راوړي, ټولو سره نشته دی. نو چې زمونږ فاینانشل پوزیشن ښه شوی نه نو دهشتګردي چېرته هم نشي راکېدلی. دهشتګردي څه ده؟ تعلیم نه, روزګار نه. دهشتګرد به جوړېږي که زما بچی هم سباله بې تعلیمه, بې روزګارۍ, نو زه خو مخ به څومره وخت به مې پې کنټرول وي, هغه خامخا ټوپک راخلي. مطلب یې یو غلا به کوي, څه شی به کوي,
نو زما خیال چې معاشي طور باندې موږ مضبوط یو، هغه خلک هم نه راوچت کړي د فاټا والا. زما په علاقه کې چې 3.5 ماشومان دي په یو کلاس کې، 3.5 یو پرایمري سکول په تیر شوي 10 کاله کې نه جوړ شوی. صحیح شوه، دا به دهشتګر جوړېږي، دا به ډېر کرام دغه شهریان به جوړېږي. فاټا کې داسې قسمه مسایل ډېر زیات دي چې کوم خاص کر د سکولونو په حواله سره ډېر زیات ماشومان ضایع کېږي، هغوی ته د تعلیم چې کوم د دوی خپل حق دی هغه هم نه میلاویږي. نو پکار ده چې د دې دپاره خاص کر صوبایي حکومت او پلس په وفاقي سطح باندې اقدامات اوچت کړي. دا داسې ده که نه چې ما په اوله کې هم دا وویل چې موږ مرچ کوئ، بیا موږ د پاکستان سره مرچ کوي، د پنجاب سره چې مالداره صوبه ده. اوس زما یو غریب رور دی، ته ما دا غریب کور د پکړه ورلګې چې ته د کور کې هغه ځان له روټۍ وس نه کېږي، تا پسې موږ هم ور وتړلو. هلته د تنخواګانو پیسې نشته، ډیولپمنټ کارونه تیر شوي 3 کاله نه سټاپ دي، د 30 کال دغه کړي دي، ټینډرې شوي دي، پیسه پکې یو روپۍ نشته. سړکونه وران کړي چې کوم جوړو که نه هغه دومره مدنیات یې په خیبر پښتونخوا کې که د هغې پیسې ورته میلاو شي پراپر، نو دغه خلک مطلب کې پی کې به په ټولو صوبو کې د ترقۍ یو مثال وي. نو کېدای شي خو چې پراپرلی ځکه زما خپل هم دغه شعبې سره ده، خو موږ پراپر ماینینګ کوونه، موږ میکانایز ماینینګ کوونه، نو هغه شان د ثمرات نشي کېدلی. حالانکه که موږ دا وګورو چې زموږ هلته معدنیات څومره دي او د ګورنمنټ په ایکسپنسز څومره راځي، نو هېڅ هم پرې نه راځي. دلته چې یو پی آی ای له تقریبا 80 بلین ورکوي سالانه، 80 نه 120 بلین پورې ځي. ځکه زه چیرمن یم د کمیټي، د 80 بلین نه 120 بلین، دا 80 نه 120 بلین کو دوی په فاټا په معدنیاتو ولګوي او هغوی مکانایز ماینینګ کي. نو اوس زمونږ تاسو ته پته ده معدنیاتو کې څومره ضایع کېږي، خاص کر ماربل اینډ ګرینایډ کې 80% دا ضایع کېږي. چې 80% د ګورنمنټ په لږه یو ځل یو 100 بلین ورکړي که نه، 100 خو ټول ماینونه دي نه، یو ارب د دا حکومت ولګوي که نه. کال 2023 د ستاسو په خیال باندې څنګه تیر شو؟ د سیاسي که د حوالې سره ته وایي هغه خدای خاص نه سو تیر، کیونکې کوم مسلې چې وختي وي هغه په دا سال کې هم وي. بهرحال بیا هم سیورتو ګوري د ایلیش خاشه په دی کې په ملک کې بیا هم ګیمه ګیمي وه، ډېر دغه و. موږ وایي چې 2024 خدای توخی کې شو تیر سي. کال 2023 داسې یو خبره چې ټول عمر تاسو ته یاد وي، هغه که موږ سره هم شیر کړئ. بالکل زموږ په یاد اول واره دا اوس د نکرا حکومت رالی، هغه چې کوم د افغان مهاجرین د دوی ځي پسې دغه کوي ویله چې خپل هغه به زموږ نه هېرېږي، کیونکې هغه هم زموږ خلکو زموږ تره انسانانو بیا بل ځای خپل وطن نه تلنګ برته ایډجسټ کېدن ډېر مشکل و. کال 2023 به هم د 2023 په شان باندې وي، یا به مطلب څه د ملک ترقي پکې راځي یا به ملک ترقي پکې کوي؟ موږ خدای دعا ده چې خدای ته خو یک سلیکشن اوسي، صاف اوسي، شفاف اوسي، ډېر په ښه انداز باندې اوسي، او خدای ته خو کې الیکشن څه بیا ښه خلک راسي هغه د ملک لپاره بهتري راولي. په کار هم د صاف او شفاف انتخابات د ملک د ترقۍ لپاره ضروري دي. نو چې کوم معیشت دی، چې کوم مهنګایي ده، چې کوم د خلکو مسایل دي، او اصل مسله چې کومه ده دهشتګردي ده، نو آیا په دې مختلفو څیزونو به په 2024 کې کنټرول راشي؟ نو ګوره په 2023-22 کې نه رالی، نو په 24 کې موږ دغه امید ساتو چې خدای توخی کې راسي. موږ خو دغه هڅه سال 2023 کیسا گزرا؟ سال 2023 بڑا مشکل گزرا سیاسی طور پہ. جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل نکلا. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ عوام کے لیے بڑا مشکل نکلا. سو انشاءاللہ اب امید کی کرن پھر بھی جاگی ہوئی ہے. الیکشن 2024 میں جو فروری کو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس میں امید یہ ہے کہ لوگ اپنے ایک لیڈر کو چوز کریں گے. وہ لیڈر آئے گا اور وہ لیڈر جو ہے وہ اس کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز کھڑی ہوں گی اور انشاءاللہ وہ لیڈر جو ہے وہ آ کے تو یہ سارے جو مسائل ہیں جو ہم نے گزرے ہیں 2023 میں ان کو سولو کرے گا. 2 چیزیں کم از کم ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی ہے PTI اور اس کے جو لیڈر ہیں 2 چیزیں پیراماؤنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہیں اور سب سے اہم ہیں. ایک
इकॉनमी को दुरुस्त करना, महंगाई पे काबू पाना, और दूसरी जो हमारा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, जिसमें डिलेज़ भी बहुत हैं, उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना, उसको मजबूत बनाना, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना, ये दो एम्स हैं। दुनियावी उम्मीद पे कायम है। आपने उम्मीद की बात की तो ये जो दोनों आपने बताया बहुत बड़े मसाइल हैं। 2023 की ऐसी बात जो कि आप कभी नहीं भूल सकते, अगर हमारे साथ भी शेयर कर दें। जी देखें, 2023 की मेरी नज़र में एक बहुत जो अहम बात है वो ये है कि हमारी अदालतें इस सारे माहौल के बावजूद बड़ी मजबूत रही हैं। हमारी अदालतें जो हैं उन्होंने बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम फ़ैसले किए हैं 2023 में, और तकरीबन उनमें से तकरीबन सारे फ़ैसलों में किसी ना किसी तरह मैं वकील रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे वो सबसे खुशाइन बात है कि अदालतें हमारी मजबूत हैं। आपको याद है जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जंग अज़ीम थी दूसरी, और जर्मनी जो था वो ब्रिटेन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जीत रहा था और हर तरफ शिकस्त थी एलाइड फोर्सेस को, तो चर्चिल से पूछा गया, वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उनसे पूछा गया कि भाई आप वॉर हम जीत जाएंगे जंग, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने वापस मुड़ के देखा जर्नलिस्ट की तरफ और कहा कि हमारी अदालतें कायम हैं अभी तक। तो उन्होंने कहा हाँ जी, अदालतें तो कायम हैं, लेकिन इसका हमारे सवाल से क्या ताल्लुक़ है? तो उन्होंने कहा कि अगर अदालतें कायम हैं तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। 2024 आपके ख्याल में कैसा रहेगा? पाकिस्तान इसमें तरक्की कर पाएगा या जो मतलब मसाइल है उस पर कुछ ना कुछ हल, मतलब एक ही किरण है जी, एक उम्मीद की किरण, और वो ये है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं फिर तो इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को। लेकिन अगर वो नहीं कराए तो फिर हम ये क्राइसिस के थ्रू जाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है, मेरी नज़र में वो साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या आप पर उम्मीद है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे? और दूसरा 2024 में पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी और फिर महंगाई पे कंट्रोल मतलब हो जाएगा? जी इंशाल्लाह। देखें, पॉपुलैरिटी PTI की 80% से ज़्यादा है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह PTI आएगी और फिर ही हम उस पर सारा ये जो मैंने बात की उन पर काबू पाएंगे। लेकिन इशू यही, आपका पहला सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे कि नहीं। उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तोरे त्यारे रागले मल्क बंदे 2023 2022 استا مخکې موږ د عمران خان په وخت کې چې عمران حکومت وو گروث ریټ 6.1 وو د دغه په وخت کې 0.01 دا فرق وو نو د دوه کله خو موږ په وخت کې په ډېر غږ کې تیر کړی دي نو ډېر مشکلات ډېر زیات مشکلات 2023 داسې یو خبره چې تاسو ته ټول عمر یاد وي هغه که د موږ سره هم شیر کړئ. یاره 2023 دلته خو هره ورځ په بله ورځ بده راتلله نو ماته نه یادېږي چې کومه بده ورځ وه کومه ښه ورځ وه ښه ورځ مې نه ده لیدلې. ټوټل کال هم ټوټل کال په غمونو کې تیر شوی دی. 2024 کې هم څه امیدونه دي د ملک د بهترۍ په حواله باندې؟ سر ملک تبدیلی یا ملک واقع چینجز دا په حکومت پرې دي. حکومت چې کوم داندلې شروع کړي دي په الیکشن کې چې کوم میجارټي پارټي دا اخته دغه چانس نه ورکوي آپ جیل کې پروت په ایډیا کې نو را خلاص کی غا کی کنا ان شاء الله د ملک با غشي کني دا حال به د مونږ لکه چې 2022 2023 بلکې په 2024 کې ورست ویل چې سیاسي استحکام چې نوې استا معاشي استحکام هم نشي راتلی نو خدای ته به دعا کو چې یاله په دا ملک باندې د خدای رحم وکړي. چې کوم کال 2023 دی هغه به هم د کال 2023 په رنګ باندې وي؟ یاره پانه به بد وي کا دغه کا سوچ نه وکړلو چې موږ فری اینڈ فیر الیکشن وکړو او غونډه لیول پلینګ فیلډ ورکو عمران خان را آزاد کو ادا راشي میدان ته نو کا آیا وکړل 2024 بعد ډېر ونډرفل ییر وي کا دغه دات کنده چې دا اوس استعمالوي کنه پار طریقه باندې چې با پارټي چې میجارټي پارټي دا 80-90% پاپولریټي ریټ یې اوچته کا اته لاسونه فشي وتړي نو دا 2024 بسوي اوس مې اسحاق ډار ته چې ته بیا فاینانس منسټر روان یې ول چې دندل روانې دي
نو ته بیا موږ فاینانس منسټر وې. خو ډېرې وعدې هم کړې وې چې ډالر به زه هم په 200 نه هم لاندې راولم چې کله د پی ډي ایم حکومت راتلو چې کوم د پی ټي آی حکومت خلاف دوی تحریک عدم اعتماد پیش کړو په هغې کې هم ناکامه شو. که اوس بیا راغی نو مطلب دا ده چې ډالر به هم خبره ځي. ډالر دغه ته وایي ډالر اسحاق ډالر ورته وایي. نو څه به هغه کې څه امپرومنټ یې په 16-18 دا اوس حکومت دا چې دا وایي چې انټرم ګورنمنټ دا ایکچولی د نون لیگ حکومت دی. نو کوم داسې غیر راوستو امپرومنټ یې راوستلو. څه نه څه آرمي اخته دی او اکانومي باندې څه نه څه سټیبلیټي راوستلې ده دا زمانم. خو دا غلطه چې حکومت ورکوي که نه دا خو نور هم دا خو پنجابي کې سټیبلیټي مشکله ده. دا خو پنجابي کې وایي چې لوټو اور پوټو دا راغلي دي د لوټ مار دپاره. خپلې مقدمې ختم کړلې هر شی ختم کړل پیسې یې وګټلې اوس بیا راغلي دي چې وایي چې چا څه پاتې وي که نه مونږ هډوکي کې نه چې مغز وي چې عام د نه وخورو. د عوام مشکلات مهنګایي بیا معیشت چې کوم مطلب خراب شوی دی او خاص کر چې کومه دهشتګردي ده نو کال 2024 کې به دغه هر څیز مطلب کنټرول شي مهنګایي به کنټرول شي د خلکو چې کوم مشکلات دي هغه به حل شي معیشت کې به بهتري راشي. دا زه یوه خبره درته کوم ان شارټ چې ډیالا قیدی نمبر 804 چې نوي دا اس نشي کولی. هغه نه امید لره چې آبا ملک هم هغه کې آزاده پالیسي به درکړي فارن پالیسي اکانومیک پالیسي د په وخت کې ډېر ښه ګروت ریټ ډېر ښه روان و ډېر زیات امپرومنټ شوی و په ملک کې. دا خو هېڅ نه کوي دا خو صرف د خپلې خېټې خپله خېټه او خپل دماغ یې سوچ کړو. اوس مې دا ورته چې ګوره تا 95 بلین روپۍ په بجټ کې ورکړلې د موږ MNS ته چې پکې فاټه هم وي تا ته دا احساس نه کېدلو چې په فاټه کې مو قانونه ړنګ دي سروې دپاره 20-22 روپۍ اخته هم ورکړې خو تاسو چونکې سیټ ګټو په هر طریقې یې ګټو په هر طریقه په ښه په دنلي یې درته ګټي یې نو تاسو سره د پاکستان احساس شته نه ځکه خو دهشتګردي به زیاتېږي دهشتګردي نور هم ته هم د وزیرستان یې زه هم د وزیرستان یم دا څه روان دي دهشتګردي زیاتېږي ما دلته غور ورته کولو چې دا بھائی چنگاری سلگ رہی ہے یہ شعلے میں بدلنے والی ہے وہ اس پر شعلے کے بدل شولو دموږ جی یو بل ته لاس ورکول نه دي پکار د ملک د بهترۍ دپاره چې ټول سیاسي جماعتونه پلس اسټابلیشمنټ یا نورې چې کومې د پاکستان متعلقه ادارې دي ګوره مونږ خو راغلي غواړي چې غونډ سره غاښو سره کینو مونږ خو وایو چې سره کینو خو دا خو نه کیني وایي چې اسیا مونږ ته حکومت هغه دی که نه حکومت مونږ ته میلاویږي نو ولې کینو ورسره امید یې ورکړی دی او بالکل یې دیوار سره ولګولو پورا غټه پالټۍ ده یار 80% چې چا ریټ وي دغه پاپولرټي ریټ وي آیا په دیوار سره لګولی دی په جیل کې بند کړی دی څه کیسونه 200 کیسونه پې جوړ دي خدای د په دا ملک ټرم وکړي نور خو موږ څه نه شو. کتونکو د اراکین سینټ ورسره د عامو خلکو چې کوم کال 2023 او 23 په حواله سره تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم و چې کال 2023 کې د ملک د ترقۍ دپاره کردار ادا کول پکار دي او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې د صاف او شفاف انتخابات انتهایی ضروري دي او د سره دوی دا هم وویل چې د صاف او شفاف انتخابات سره چې کوم د ملک ترقي ده هغه هم تړلې ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.